ناظرین د وخت کې یو کس سره ناست یم چې هغه د ترانسپورټ کار کوي، یعنی د پاکستان نه افغانستان ته چې کوم مال سپلای کیږي نو هغه په ټرکونو کې سپلای کیږي او دغه ټرکونو ډرایوران چې کوم دي نو هغه دا خلک دي او دلته زما سره یو ډرایور موجود دی. زه د هغې نه تپوس به کوم چې یاره مخکنی چې کوم نظام و، یعنی مخکنی نظام چې کوم و د اشرف غني په دور کې او دغه شان د حامد کرزي په دور کې هغه نظام د دې دپاره صحیح و، که اوس چې کوم نوی نظام راغلی د طالبانو نظام هغه نظام د دې دپاره صحیح دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. په خیر وروره؟ خیر دی، شکر دی، الحمدلله. ستاسو نوم سره؟ زما نوم زبیر آغا دی. تاسو ډرایوري کوئ؟ او موږ ډرایوري کوو. د پاکستان افغانستان ته مال سپلای کوئ؟ او د دورې سپلای کوو، دورې وړو. مخکنی چې کوم نظام و ډیرو خلکو په زړونو کې اوس هم دا خبرې دي چې یاره نظام بل دی څنګه زموږ په زړونو کې او دا سوال لازم زموږ په دماغ کې دا سوال لازم چې یاره اوسنی نظام به څنګه طالبان به د خلکو سره څنګه دغه کوي سلوک کوي. نو تاسو ډیر ښه ویلی شئ ځکه چې تاسو د سترګو لیدلی حال دی. نو هلته څنګه مخکنی نظام ستاسو لپاره صحیح و؟ مخکني نظام کې اساني وه که اوسني نظام کې اساني ده؟ مخکې نو داسې چل ولو چې موږ ور واوښتل دورې نو عسکرو به ډېر تکلیف راکوی. د هغه ځای عسکرو بیخي داسې تنګول یې کول چې څه درته ووایم چې یو جنډۍ د پاکستان د پر یو مازې ځای باندې بیا ولیدله، بهر هغه ځای ته ول دا بیرغ دلته چیش کوي چې موږ شولی مې دی. بهر پاکستان ته بیا هم ښکنځل کول او حکومت ته بیا هم ښکنځل کول. پاکستان څه حکومتي ادارې وې دا د بیا ټول ښکنځل کول. وایي چې دا طالبان مجاهدین راغلي دي، اسلامي امارت راغلي دي. اصل موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر ځینې خوشحاله یو، ډېر خوند کوي. اوس دا دور خو بیخي ښه خوند کوي. تنګول خو نه کوي چې یاره تاسو له پاکستان نه رالی، تاسو تذکرې وښیوئ یا نور داسې موږ له معلومات راکوئ، تاسو له افغانستان یوئ که نم یوئ یا ولې رالی، نو ستاسو نه داسې تپوسونه خو نه کوي، تنګول خو نه کوي؟ نه وروره چې پوښتنه راسه وکړي چې موږ واوړو هلته پوښتنه یو شي راسه وکړي چې کاغذ لري یو شی لري موږ سره و بس بیا بخښ هم دی راسه وغواړي بخښه کوئ، معافي راته کوئ، څه مې وځنډولاست او تکلیف مې درکړئ، بخښه به ډېر راته او د چای ساعت هم راته چې راسئ موږ سره چای هم وڅښئ. نو ډېر ښه جون خوشحاله وي د اسلامي امارت. دا تاسو کتلی شئ دا د دی د سترګو لیدلی حال دی. که تاسو ما ته دا ووایئ که نه چې طالبان چېرته یوه وړه غلطي وکړي که نه وړه غلطي، نو موږ ګورو ټویټر باندې، انسټاګرام باندې او فیسبوک باندې سوشل میډیا چې کوم پلیټفارمز دي په هغې باندې چې موږ وګورو نو د هغې یوه وړه غلطي چې کومه ده هغه دومره بړ چړ کې دنیا ته ښیي که نه چې هغه خلک د هغه وړه غلطي د وجې نه طالبان ټول بدنام کړي. یاره داسې خلک پکې شته دی طالبانو کې چې هغه دا غلطیانې د طالبانو په جامه کې خلک تنګوي؟ داسې خلک خامخا په هر حکومت کې شته، خو داسې د اسلامي امارت د مجاهدینو په شو کې به راووځي او کوټونه یې د مجاهدینو اغوستي او خلک تنګوي او خلک شلي. مجاهدین کې ما داسې خلک هم نه دي لیدلي. زه الحمدلله ما هم اسلامي امارت کې وظیفه اجرا کړې ده، اوس هم وظیفه اجرا کوم، خو اوس راغلی یم دلته ګاډی چلوم. خو کار داسې کار دی په اسلامي امارت کې چې دا مازې د ملا څنګه سپین کالي چې مازې دا لږ شی ورسره ونښلي تورېږي که نه. نو د امارت د مجاهدینو هم دارنګه د کالي باندې په مثال باندې د سپینو کالۍ دی چې مازې شی ورسره ونښلي دستي تورېږي. اسلامي امارت کې یو مشکل هم نشته. تاسو به اسلامي امارات چې کوم اوس ماشاءالله سراج الدین حقانی چې کوم و هغه د اوسه پورې پټ و هغه هم راوتی سوشل میډیا ته، نور کسان هم راوتي. تاسو به هغې له څه پیغام ورکوئ؟ انشاءالله دا ویډیو به هغې ته رسي. تاسو به هغې له څه پیغام ورکول غواړئ چې یاره اسلامي امارت کې که چېرته داسې خلک چې هغه امارت اسلامي چې کوم دی هغه بدنامول غواړي، ځان له جعلي کارډونه جوړ کړي، کوټونه اچولي، تومانچې راخیستې او وایي چې موږ طالبان یو، نو تاسو به طالبانو مشرانو له چې کوم دی هغې له کم پیغام ورکوئ چې یاره دغه خلکو سره کم سلوک وشي؟ نو اول خو مخکې په مخ اول حکومت چې راغلی دا خلک ډېر وو چې دا جعلي کارډونه یې جوړ کړي وو او توپنچې یې بیا ګرځولې او نور پاټیان یې بیا جوړ کړي. الحمدلله اوس استخبارات هم ډېر سوي دي، استخبارات د ریاست څخه ډېر مجاهدین وروره په سم حال کې دي چې مازې څوک غلط حرکت وکړي استخبارات والا دستي راپور ورکړل سي چې دا کس ټینګ کوي، دا دستي نیسي او خپله مشران بیا خپله جزا ورکوي و دې خلکو ته. یعنی تاسو مکمل مطمئن وئ طالبانو حکومت نه، خوشحاله تي وئ چې طالبانو حکومت ښه و د مخکني حکومت نه، د طالبانو نظام ښه دی د مخکني حکومت نه. نو تاسو به نورې نړۍ ته کوم پیغام ورکوئ چې یاره نړۍ چې کومه ده هغه وپېژني په رسمیتو باندې؟
خو بس موږ ډېر جن خوشحاله یو د اسلامي امارت سره الحمدلله موږ ډېر جن خوشحاله یو او ماښام ټیم به د قانون وختي بندېدل په دا تېر حکومت کې دا اوس حکومت کې الحمدلله شپه ورځ قانون خلاص یو مشکل هم نشته موږ ډېر جن راضي یو الحمدلله بس دا ټول کوم نړیان چې د موږ سره په رسمیت نه پېژندي هغه ته موږ دغه وینا ده چې د اسلامي امارت دا ټول د مسلمانانو هیواد دی دا زموږ د ټولو د افغانانو یو هیواد دی باید چې دا په رسمیت وپېژني کاروبارونه ورسره ایله کړي جزاک الله ډیره مهرباني شکریہ مننه الله پاک دې وساتي